قسم د الله په ذات چې زمونږ د رب مونږ سره ډېره مینه ده، زمونږ د رب مونږ سره ډېره زیاته مینه ده. څومره ښکلې شکلونه را کړي دي، بچي را کړي دي، عزت یې را کړی دی. دا د مینې نښه ده که نه؟ اوس په دې وخت کې څوک فلمونو ته ناست دي، څوک به د فلمونو شوټینګ کوي، فلمونه به جوړوي، او دې وخت کې به څوک زناکارۍ کې ناست دي، او څوک به په خپلو کاروبارونو کې دکانونو کې مصروف وي، چغې به وایي ګیلاس په 10 روپۍ او په 20 روپۍ، او څوک په هوټل کې چغې وایي دلته راځه او دلته راځه، او څوک په ګاډو کې ناست دي او چغې به وایي پېښور له او ملاهور له. او تاسو الله خپل کور کې په خپل جومات کې خپل عبادت ته کښېنولی. دا د خدای مینه نه ده؟ نو په موږ الله ډېر مهربانه دی، قسم په الله ډېر زیات مهربانه دی، خو موږ ډېر بدقسمته یو، زموږ الله سره مینه نشته. موږ به زر په دین کې نقطې راوباسو، په مسلو کې به نقطې راوباسو، په عالمانو کې، په ګیره کې، په پټکو کې شیطان راتړه کې واچي داسې کوه داسې کوه. او بعضې ظالمان لیډران دي د دین دشمنان. نو هلکه ټیک ده چې هغه لیډر ستا د دین دشمن دی، هغه ته خو به پیسې میلاویږي د بار نه، نو خوار شي د لیډر دپاره ته آخرت ولې خرابې؟ د لیډر دپاره ته ولې خپل آخرت خرابې؟ ای ظالمه، دومره نه پوهېږې ناپوهې چې څوک تا ته او ستا بچو ته او ستا ښځې ته او ستا ماشومانو ته قرآن او دین ښایي او شریعت ورته ښایي، نو ته هغې پسې لګیا ظالمه. خدای شته که دا لیډر دې پکار شي، دا علما به دې پکارېږي. المرء مع من احبه، حضور پاک فرمایي قیامت پر ورځ به هغه چا سره ملګری چې چا سره دې مینه ده، بیا به راته پته هلته ولګي. او قرآن کې الله فرمایي یوم یعد الظالم علی یدیه، بلا ظالم به په لاسونو چکونه لګوي، چکونه به لګي، څه به وایي یا لیت قرآن ویم ګورې ځانه نه ویم، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا خدایه که د پیغمبر په لاره تللی وې څه خبره؟ د پیغمبر لاره تا ته څوک ښایي؟ دا خو ماشومان هم پوهېږي، عالمان یې درته ښایي. دی په لاره ځه، د پیغمبر په لاره. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا خدایه د پلانکي برباد کړی زما دوستو چې هغه سره مې دوستانه نه وې کړې، څه خبره؟ نو ډېر بدقسمته دی، زړه مې پې درد وکړي، قسم په الله زړه مې پې درد وکړي. لیډر دی ظالمه، پیسې غېښتې دي، د دین دشمن دی، ظالم دی. در چا نوم نه علم او نه خاص کس یادوم، عامه خبره کومه، مشر به ویم د لیډر به نه اخلمه، مشر د پیسې غېښتې دي، بې دینه دی. نو ته څه له ځان د پیغمبر د صف نه وباسې ظالمه، ته ځان له سره پر آخرت خرابې. هوښیار جوړ شه، د ټیک ده که ووټ ورکې نو ستا خوښه ده چې چاله دې خوښوي. هر سړی په ښو بده نن ښه پوهېږي چې پاټۍ کې هر پاټۍ کې چې نن سبا هر سړی ښه پوهېږي چې کومه کې وي هغه بس زمونږ به څه وایو خلکو ته، مونږ خو ته نصیحت کوو او هغې کې ته پوهېشه کار دې پوهېشه، لیکن کم از کم خپل اخرت مه خرابوه. د بل د دنیا د ښه کولو دپاره حضرت علي رضی الله عنه وایي چې څوک د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل اخرت خراب کړي، دا ډېر قمقل د دنیا به د بل ښه کې ممبر به هغه جوړ شي، مزې به د هغې دنیا به د بل ښه کې د قومي اسمبلۍ او د صوبې اسمبلۍ ممبر به هغه جوړ شي، او اخرت تا خراب کړه. مولیانو ته کنځل ته ورپسې کې بد رته وې. یو خبره کوم، زمونږ په بعضې مولیانو صاحبانو کې هم غلطی شته، دا نه چې نشته، دا خو ځنګل دی، پښتانه وي ځنګل کې هر قسمه شته، نو غلطي به کېږي. نو چې وشي غلطي نو دا د مولیانو له به کېږي، د یو سلو کې 50 نه به وشي دا، نو دا د نورو نه خو 99% غلطی کېږي که نه. نو ته هغه د یو مولا غلطي په ټولو باندې ورچسپان کې، زر به هغه په فیسبوک خورې او په موبایل به یې خورې پلانکي مولا دا چل وکړه دا وکړه، بلکل یې وکړه، ظلم یې وکړه، زیاتې یې وکړه، هغه له به خدای سنګینه سزا ورکوي. نو په هغې ته ټول بدنامې ظالمه دا مه کوئ. ښه زه ته ما رونه یې هرې پارټۍ سره چې تعلق لرئ، هرې سره زما ټول بچي یې، زما رونه یې، زه به هغه نصیحت تاسو ته کوم. زه خو ته نه ودرېږم او نه الیکشن ته ودرېږم، زه خو ستاسو د فایدې دپاره خبره کوم. نو تاسو ته دا خبره کوم چې پام کوئ، پټکي پسې، ګیرې پسې، دین پسې، تبلیغ پسې، خانقاه پسې، تصوف پسې، مدرسې پسې، جماعت پسې، اسلام پسې، مسلمان پسې او عالم پسې بد ونه وایئ. بس مه وایئ، ځان له خوله مه خرابوئ. نو خبره مې دې پورې کوله چې اسلام مونږ له ښکلی دین الله را کړی دی. نو څه به وایي دا څوک دی، دا څه وي ده د په حق کې؟ دی به وایي هذا دی به وایي لهې لا ادري، نه پوهېږم. بیا وایي ما دینو که دین دې څه دی؟ نو دی به څه وایي هې لا ده ته پته هم ده چې رښتونی دین اسلام دی، او د په خوله به نه راځي، ير به شي دی. د ظالمو د اسلام مطابق ژوند نه تېر کړی، د اسلام نو غوښت د ټول عمر پیسې په جوارو لګولې دي،
د ټول عمر پیسې په زناکارو لګولې دي د خو د انګریز ژوند خوښو د خو به وایي انګریز د خدای راوړي د خو بربنډتوب خوښو د خو شریعت نو خوښه د خو ډمتوب خوښو د شریعت نو خوښ د اسلام نو خوښ د اسلام په دایره کې ژوند نو خوښ د ازادي خوښه وه نو د هارونو قبر را روان دی ګورې قسم په الله وړه خبره نه ده زه راته نصیحت کوم د ټولو نه مخکې ځان ته کوم ګورې زه ډېر ګناهګار یم ټولو نه مخکې ځان ته کوم زه ډېر مجرم یم ګناهګار یم الله دې ما نه هم راضي شي او تاسو ته هم زما وروڼه یې زما بیانونه چې څوک اوري ما سره مینه لري د ډېر لرې لرې ځای نه خلک مانځله زموږ راځي په محبت راځي او بیا دا مانځه نه پس دا بیان ډېر خلک په ډېر محبت او په مینه اوري نو زما بچي وروڼه دي مشران دي ټولو ته دا نصیحت کوم سره د خپله ځانه چې ډېر لوی سخت سفر را روان دی نو چې چا په اسلام په دایره کې ژوند نه تېر کړی په نوم ځان د مسلمان وي زه خو مونځ کومه هلکه مونځ کوې یوازې مونځ خو نه دی که نه زه خو مونځ کومه صاحب یوازې مونځ خو نه دی زه خو ذکر هم کوم کلمه هم ویم د اسلام دایره کې ژوند تېر که الله وایي ادخلو فی السلم کافه سر نه خپو پورې اسلام کې وردننه شه چې دننه نه کېږي عالمانو سره مینه وکړه چې نه کېږي مدرسو سره مینه وکړه محبت د زړه وکړه چې الله دې ورسره ملګري کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي تپوس کوي په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی وایي د یو سړي یو قوم سره مینه وي او د هغوی ته نشي رسېدی یو قوم سره مینه وي ولما یلحق بهم او د هغوی ته رسېدی نشي هغه لیدی نشي د هغوی په شان عمل هم نشي کولی دی به څه کوي حضور پاک فرمایي المرء مع من احب چې چا سره مینه یې قیامت کې به هغوی سره ملګري ګوره مینه هم کار ورکوي خو چې د زړه سوچه مینه یې نو زما وروڼو دی به وایي هی لا ادري نه پوهېږم نو فیضرب من بطارق من حدید حضور پاک فرمایي د اوسپنو په سټکو به ووالي شي او چې کم سړی پې کم فرشته پې مقرروي په قبر کې نو هغه به ړوند دي په سترګو او کڼه به وي چې ړوند دي چې د یې ګوري نه چې رحم یې پرې رانشي او چې کڼی چې د ده چغه نه اوري چې رحم یې پرې رانشي نو د دې دواړو غوږونو په دا منځ کې به یې ووایي فیصیح صیحة داسې چغه به ووایي چې ما سوا د انسان او د پیري نه ټول به یې اوري